ډاکټر لا ډېره بولېلي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نام د الله چې بخونکی او مهربان دی. قدرمندو مردان او مردان بیا چاټو علاقې ته راغلم. قدرمندو رمضان هم دی، اوس برګه میاشت هم ده. کوشش مې دی هلې ځلې مې چالو کړی چې هر غریب له لاړ شم، هر یتیم له لاړ شم، هر بې وسه لاړ شم او د هغې اواز اوچت کړم. قدرمندو ځینې ټایم موږ هم مجبور شو، کالونه ډېر راځي او هر څوک وایي چې کاشف بهي راشه او راشه او راشه. انشاءالله کاشف بچی به هر چا له ورځي، د هر چا بچی دی، هر څوک زما مشران کشران دي. انشاءالله زه به د هر چا اواز جوړېږم. قدرمندو علاقه مردان او بیا مردان کې یو وړک غوندې کلی چې چاټی په نوم یادېږي. مور ده او مور سره بیا یو لیونی بچی ژوند تېروي او بیا پلار هم. قدرمندو دغه سپین ږیری زما اواز دی اوچتول دي او نور به انشاءالله زما دغه روریان خویندې میندې تکړه پښتانو ته زه ریکویسټ کوم چې ما سره نه، کاشف علي سره نه، د مورکۍ دا درد وړئ، د مورکۍ غم، د مورکۍ خفګان، دا زه هر څه په تاسو پرېږدم. مورکۍ ژوندی اوسې، ژوندی غواړم، زار ته ملامت هم یم، ډېر لیټ دله راغمه، خو د ستاسو اواز اوچتولو، تاسو تیارو کې ژوند تېروئ. مورکۍ څه به ویې غواړئ؟ دغه ویل غواړو چې سړی هم بیمار دی، شوګر هم بیمار دی، بلډ پریشر هم دی، ګوتې هم ترې کټ شوي دي. دا لیونی لور مې ده، دا کری کور دی، څلور پنځه میاشتې کلي را باندې جمع شوې ده. یو زوی مې دی، هغه د ګردو بیمار دی او بس دغه شانتې حال هم دي. څه دا رقم نه لګي. تاسو ته مې دې مارکالونه کول چې ته راشه زنګ اواز اوچت کړه چې دا مسافرونه خویندې موږ سره څه مدد. مورکۍ دا راته ووایه لور پیدایشي لیونی ده که نه؟ او نه، دا وروسته په جټکو کې شوې ده. ډاکټران وایي چې دا سیټ کېږي خو د دې زموږ سره د علاج پیسې نشته. اسلام آباد خیل هم ده ډاکټرانو ته؟ جی ډاکټرانو ته هم خیلې ده؟ جی خول هم د اسلام آباد ته هم بوتلې ده، یو کابل خو هم ګرځولې ده. وایه مورکۍ. بس هغه دغه شانتې حال دی، د پیسو درک نه لګي چې دې له علاج وکړو. نور تاسو بس الله شته، نو تاسو ورته وګورئ په خپله زنګ د کور دی حالات ته وګورئ. مورکۍ د کرۍ کور دی؟ کرۍ کور دی. څو روپۍ کرۍ ورکوئ؟ 15,000. 15,000 روپۍ کرۍ ورکوئ؟ او 15 میاشت را باندې شاټ شوې ده. نو هغې وایي چې یا کور وګورئ. نو موږ سره دا ځان لم یو 3-4 مرلیزې غشتې دي خو په شاړه کې دې موږ سره دونه نشته. موږ وایو چې خیر دې موږ سره دونه څوک مرسته وکړي چې دې نه راله چار دیوالي توکي نور به پکې تنبوانو لګو. مطلب تنبانو ته غاړه هم ایښې ده؟ تنبوانو ته مې پردي کور نه لاړه، د دې نه خلاص شو. وایي چې د ګټې هم څوک شته نه. یو خوا کور پریشاني، بل خوا بیا بچی بیمار، بل خوا بیا په څنګ کې دغه بابا بیمار. د چاته داسې دغه کار نه دی کړی د وی زه به څنګ کښېنم. ټول عمر یې ښه خپلې په نره مزدوري کړې ده. بس اوس مجبوره شوه پرېوتم، اوس هم سره نشته. الله به خیر کړي. ښه الله به خیر کړي. بچې څنګه یې؟ ستا څه نوم دی؟ چاچا دې څه نوم دی؟ سمیه. سمیه. چاچا څومره ټایم وشو لور بیماره ده؟ د دې خو ډېر زیات وخت وشوه، دې نه به مارې ده. بچي داړه دی که نه؟ دې سره زما داړه خوږېږي ځکه چې دې ټول کور کې چې دې ته ګورم او د دې د حالاتو ته په ځان چکونه لګوي، ډغرې ویه، ځان نه ویښته رانیسي، نو ډېر زیات په غږ کېم. او کاشف نو د مې علاج کوی شپاک نه، دې ډاکټر د دماغ او مریضو دا ډاکټر دی، دې له به په میاشت کې یو ستن واله په 1000 روپۍ او نوره دوایي به یې ورکول. اوس موږ بې وسه یو چې دې له علاج وکړو او دا ټیکېږي، خو دا دی چې لکه د دې په علاج ډېرې غټې پیسې لګي. بس دغه شی دی، نو بس موږ په خپل هم داسې کار. سمیه سمیه ای سمیه زه تاله راغلی یم. ښه زه تاله راغلی یم سمیه، تاله راغلی یم. ښه ډاکټر له ستانه ووالمه. چا ووالې؟ ډاکټر له ډاکټر د له ستنه وواله؟ ډاکټر له مې مالاله.
سمیه ډاکټر د لسته نه وواله ها نه ډاکټر لسته نه وواله بیا ډاکټر لاړو چېرته لاړو بچې ډاکټر بیا ډاکټر وواله لاړو زار شم وای سمیه څومره ښایسته خبرې کوي نه ډاکټر روان دي نو بیا څه وشو سمیه بچې ډاکټر ډاکټر بولېلي وای زار شم وای ډاکټر بیاله وای زار شم پیسې راکړه پیسې درکې ها نه ټله پیسې به اخلې سمیه بچې پیسې نشته دی ورکړې وای ربه وي پیسې نشته وای یو معصومه ماشومه هم دا وایي چې پیسې نشته یا ربه پیسې نشته ډاکټر ډاکټر ستنه وواله بیا وواله بیا وواله وی راغلې یاریږم وای زار شم وای زار شم چاچا الله به خیر کړي انشاءالله بچي دې ګوري تکړه پښتانه دې ګوري بیا دې زما خویندې میندې ګوري او زما مسافر بچي دې ګوري الله دې وکړي چې دغه خلک ستا اواز اوري الله دې وکړي چې د دغه خلکو دغه احساس زړه کې پیدا شو تاسو سره بس تاون قدرمندو خیال مې شو چاچا دې ګوتو ته مې خیال شو چاچا دا ګوتې پس دا رانه جي ارې والي دي او کنډه مې کړي دي او اوس چې دی نو دا دغه اوس مې شوګر هم دی دا دواړه ګلاس مې کنډم دي او لکه د دې ګوتو دا رګونه کټ دي نو دا را بینډ کېږي نه بس دقسې دغه دی او سوځي نو ډېر زیات یې په عذاب کړی ما نو ما خو لکه کار مار چې دی نو د دې بچو دپاره ما هر څه کړي دنیا په مخ کې څه دي کباړونه یو شی بل شی خو د شپې به مې په کوڅو کې اچار خرڅو د دې بچو دپاره خو بد دا دی چې اوس په دې دواړو لاسو کنډم شوم مجبوري مې ده په خپل ځان یې نوځي په خپلو ګوتو ته یې نوځي چې دی بچی ته ګوري او جی بس ځان یې نه هېر کړی دی او جی ځان یې رانه بلکل هېر کړی دی او چې دې ته ګورم نو بس زړه مې ورسره دردېږي او دا ټوله شپه دا غیر زما نه سملي م نو بس په ما باندې م چکونه م لګوي وایي مې خو زه د هر څه ته ما غاړه ایښې زه یم چې دا خوشحالي د دې د خوشحالۍ دپاره ما هر څه ته غاړه ایښې د دې په خوله دا لفظ پیسې او جی بس دکه دغه نو زما جیب کې لاس ووایي خو دا دی چې ورله ورکړې نو بیا وغورځوي لکه پیژني خو نه بس لاس مرضي به خوشحاله شي که او جی پیسې راله بابا راکړي پیسې راکړي نو خوشحاله یا او بس بیا وغورځوي یا څه نه دا واړه والي پیژني یې هم نه او که خواږه ورله روړ نو هم دقسې ټولو اړی راړي به دا واړې ترې وخوري غم به نه کې چاچا بچي دې ګوري ښه ودرېږي به سمیه ای سمیه سمیه تاله به پیچې لالي ښه پیچې به لولي ښه پیچې به لاجي ښه ډاکټر نه کوم ډاکټر له به ځه که نه بیا چې پیسې راشي ډاکټر نشته نه والم ډاکټر شته نه بیا وایي ته به سمه شي ښه پیسې راشي که نه ته به ډاکټر له لاړه شي علاج به وکړې ښه بچې ښایي قدرمندو کاشف علي به څومره خبرو کې په دې غم کې په دې درد کې په دې ویر کې په دې خفګان کې قدرمندو کاشف علي راغو د خپله مایک او کیمره استعمال کا زما هلې ځلې سټارټ دي الحمدلله داسې خلکو له به زم داسې لاته دا د فیملي دي چې زمونږ د اواز په تمه دي زمونږ د راتګ په تمه دي الحمدلله د هر چا اواز به جوړېږي دا مردان دی یو غریبي ده یو بېوسي ده زه منم چې مردان کې به تکړه خلک وي مردان کې به یې مینې وي مردان کې به زما سربراه وي مردان کې به تکړه خلک پښتانه وي په مردان زه ویاړ کوم په مردان زه فخر کوم خو چې کله زما د یو بېوسې مور زما په څنګ کې لیونی یو لور خبر راشي نو زه هلتې بیا ضرور دغه مردان نه ګیله کوم چې په څنګ کې پرته د مردان ښایست ښکلا راشي داسې یتیمانان داسې بېوسه وګوري یار زما د یتیم تپوس کوي زما د بېوسه تپوس کوي زما د غریب تپوس کوي زما د یو مور جړه زما د یو پلار ویر او بیا په څنګ کې د دې لور یار د داسې خلکو تپوس پکار دی د داسې خلکو تپوس کې بیا شته تکړه پښتانه خلک هم شته چې الحمدلله ما څومره ویډیوګانې کړي دي ما څومره ویډیوګانې کړي نو هغه فیم دی بیا داسې نه ده پرېښې زه د هغه روریانو ډېر شکرګزار یم چې کومه ویډیوز وکړم او په هغې زه نمبر ورکړم نو الحمدلله زه بیا هغه فیملي نه تپوس کوم چې مورکۍ تا سره څه مرسته اول شوې ده که نه نو مورکۍ راته وخاندي چې بچې الحمدلله
ما کړې سوړه چینی غوړي هر څه راغلي دي خلکو را سره بس تاور هم کړې ده نو زما د دې مایک او کیمرې صرف دا مقصد دی چې زه د داسې غریب د داسې بېوسه د داسې کونډو منډو رنډو تپوس وکړم او ورشمه چاچا موبایل در سره شته نمبر درته یاد دی نه یاد نه دی بس نمبر به موږ په سکرین شو کو نمبر به ما ته خپل راکړي ښه قدرمندو کاشف علي خپله ویډیوز دلته تاسو ته ایږدي کاشف علي ویډیوز وکړه کاشف علي تاسو ته دغه پیغام کې خو د دې مورکۍ ژوند کې سختي ده د کرۍ کور دی تاسو به دا کور هم کتی شئ مورکۍ دلته ژوند تېروي مورکۍ ژوند تېروي د کور 5000 روپۍ کرۍ هم ورکوي دغه بابا چې په لاس معذور بابا دی بابا وی زما سره زما غم نشته خو زما د بچی ما سره غم شوی زار شم دا بچی څومره خوږي پلار په ځان فکر نه کوي خو بچی ډېر خوږ ای هی ربا دې بچی نه د دې مور او پلار امید دی دې بچي نه د دې مور او پلار تمه ده مور وی چې زما بچی سمه شي ما ته بچی سمه شي الله دې وکړي چې زما دغه پښتانه دغه تکړه خلک دغه زما سربراه دغه مشران الله دې وکړي چې سیاست هم زما دا خبره اوري او دې مورکۍ ته خپله مورکۍ وي دې خورکۍ ته خپله خورکۍ وي دې بابا سره ودرېږي قدرمندو چې کوم نمبر دی په سکرین به چلیږي دا د دې بابا نمبر دی بابا ستا نمبر به په سکرین چلیږي دغه پښتانه به ودرېږي او موږ دله راغو اواز هم دله اوچت کړو الله دې وکړي چې دغه پښتانه تاسو سره ودرېږي ښه بابا اجازت دی ما ته بابا جي الله مې عزتمن کو خدای پاک ته د دې ټولې سیمې ثواب وکړي او الله تعالی دې ټول کامیاب کړي سره ستاسو سره زما امین او سړی چې دغه کوي نو هغه ډېر د مجبورۍ نه کوي چې سړی مجبوره شي ما خو تاسو ته ووایي چې لکه ما دومره د دنیا په مخ یو کار هم نه دی پرې خیر یو کار مې د دې بچو لپاره کړی سپینې ګیرې نه الله پاک هم حیا کوي دغه پښتانه دغه تکړه خلک به حیا کوي سپینې ګیرې نه ښه ما ته اجازت دی که نه الله هم کامیاب کا مالک لاس را سره ملو که نمبر به دې چلیږي ښه په سکرین سمیه علاج به کېږي ښه بچې دعا به کوې که نه دعا کوي ډاکټره وای زار شم سمیه ته وایم علاج به دې کېږي دعا به کومه چا به دعا وکړه لاس اوچت کړه وای ربه وای ربه دعا مورکۍ ما ته اجازت دی زه به لاړ شم او الله دې وکړي چې دغه خلک تاسو سره ودرېږي قدرمندو زما کوشش و چې ما ویډیو جوړه کړه ما د یو مور اواز تاسو ته کېښو کم نمبر دی دا د دې والد صاحب نمبر دی ما سره نه ډایرکټ په ډایرکټ دې والد صاحب سره مرسته تعاون وکړئ چې د دې مورکۍ ژوند کې خوشحالي راشي بچې د په څنګ کې ناسته دغه لیونۍ لور دا زه په تاسو پرېږدم او څنګ کې پلار زه په تاسو پرېږدم مورکۍ لاړم دنه دعا کې یاد ساتئ دعا کې یاد ساتئ السلام علیکم قدرمندو چې انشاءالله بل ځل راځم د دې مورکۍ تپوس پوښتنه کوم دې سره څه ناڅه شوي الله هم ژوندي لره خوشحاله اوسئ کامیاب اوسئ چرته یې په هره خورئ الله دې در باندې روزه ښه تېره کړي او انشاءالله د دې مور تپوس پوښتنه به کومه انشاءالله دې مورکۍ نه کومه دې والد صاحب نه به کومه چې دغه پښتانه دې خلکو سره ودرېږي باقي د خپل کیمرمین وسیم جان سره دعاګانو کې مې یاد ساتئ چې هر چرته الله هم خوشحاله آباد کامیاب لره والسلام